الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه شاه سلیم جان او تاسو ګورئ په خیر رمضان. د الله احسان په مؤمنانو د رب یو لوی احسان او د مسلمانانو لپاره د مغفرت اعلان. دا هغه ټیګ لاینز دي چې کوم سره موږ د دې نشریاتو آغاز کړو. رمضان د الله پاک د خوا زموږ ټولو باندې یو لوی کرم دی، یو لوی احسان دی او موږ ډیر ذات ځان خوشقسمته ګڼو چې یو ځل بیا الله پاک موږ ته دا ورځ را نصیب کا چې زه تاسو په خپل کور کې د کال د ټولو معتبره میاشت د میلمه په حیث لرو او دا کوشش مو دی چې خپل رب رضا کو، د خپل رب عبادت وکړو او د رمضان چې کوم سپیرټ دی، کومه جذبه ده، هغې په باندې عمل وکړو او هغه شان خپل ژوند کې هغه هڅې وکړو، هغه کوششونه وکړو چې موږ سره دا ټول کال په ښه عمل سره روښانه شي. د روژې میاشت، د روژې لفظ رمضان د رمز نه وتی، د رمز به ترجمه زه تاسو ته وکړم چې رمز هغې ته ویلی کېږي چې دا یو سوځې وکړي، یو شی یو تپ وکړي او دا ویلی کېږي چې رمضان هغه تپ دی، هغه سوځې دی کوم چې د مؤمن ګناهونه ختموي. دا هغه ګرمي ده چې په کوم باندې د مسلمان بنده چې په ټول کال کې کوم ګناهونه دي د هغې بخشش کیږي، د الله لخوا د هغه لپاره د مغفرت اعلان کیږي او دا په موږ ټولو د رب احسان دی. د الله پاک ډیر شکر دی چې یو ځل بیا زه تاسو نن 15مه روژه نیسو. پاکستان کې نن 15مه روژه ده او د پاکستان نه بهر چې په متحده عرب اماراتو کې او کوم خلیجي ریاستونه دي یا نور ملکونه دي هغې کې نن 6مه روژه ده. نو تاسو ټولو ته هرکلی وایو یو ځل بیا د هم پښتون په دې ځانګړي رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې بیلابیل میلمانه لرو، خو ټول ناول غواړم چې آغاز د تلاوت قرآن پاک نه وکړو ځکه چې رمضان او قرآن لازم او ملزوم دي. دا هغه میاشت ده چې په کوم باندې کوم کې موږ باندې الله پاک خپل رحم وکړو، خپل فضل وکړو، خپل نور را باندې تمام کو او موږ ته قرآن کریم غونته تحفه را کړې ده. نو موږ ټول ته پکار دي چې الله طرف نه را نازل شوي د دې رهنمایي د کتاب لوستلو کو، په دې ځان پوهه کو او په قرآن چې د مؤمنانو کم حق دی هغه دا دی چې په دې ځان پوهه کړی شي، دا وویلی شي، په دې عمل وکړی شي او بیا د دې خدمت وکړی شي او د دې دا پیغام نورو مسلمانانو او نور انسانانو ته رسي. راځو تلاوت قرآن پاک اړخ ته. دا وخت موږ سره په موږ سټوډیو کې زموږ قاري موجود دی، هغوی ته به خواست کوو چې هغوی موږ ته د قرآن مجید تلاوت وکړي. جی قاری صاحب ډیره مننه ستاسو راتلو او آغاز به کوو د قرآن کریم د تلاوت څخه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. جزاک الله جزاک الله. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. د قرآن مجید د دې آیات مفهوم دا دی چې الله پاک انسان احسن تخلیق دی، پرفیکشن دی د انسان په تخلیق کې. الله پاک د انسان یو داسې تخلیق دی، الله پاک د انسان داسې تخلیق کړی دی چې په هغې کې پرفیکشن دی
هغه په احسنه طریقې سره جوړ کړی شوی دی او د رب د دې احسان شکر دا دی چې هغه موږ په دې طریقه ادا کوو چې موږ په خپل عمل کې احسن عمل وکړو. موږ په خپل عمل کې دا کوشش وکړو چې هغه داسې چې هغه رب په درګاه کې د قبولیت باعث وګرځي او زموږ د مغفرت باعث وګرځي. الله پاک پر مؤمنانو دا لوی احسان دا رمضان د ډیسپلن میاشت ده، د نظم و ضبط میاشت ده او دا موږ ته دا موقع راکوي په لاس چې موږ خپل ټول ګډوډ عمل چې دی هغه ټیک کړو، چې څومره خوالې رانه کېږي هغه وکړو، چې څومره نیک عمل رانه کېږي هغه وکړو. دا د قرآن مجید پیغام دی، دا د قرآن مجید کې د الله پاک مؤمنانو لپاره حکم دی او د الله پاک مؤمنانو سره د مینې یو اظهار هم دی. ځکه چې کوم یو شی چې یو انسان تخلیق کړي نو هغې سره ډېره مینه لري او بیا چې هغه دومره احسن تخلیق کړی لکه څنګه چې الله پاک تخلیقات دي او د انسان تخلیق دی نو هغې نه پس دا تمه بیا ضرور لرلی کېږي چې هغه هم په خپل کړو کې د هغې یو جھلک د هغې یو عکس رامخې ته کړي. قاري صبغت الله صاحب ډېره مننه. موږ به اوس ځو د خپل نعت رسول مقبول طرف ته ځکه چې ویل کېږي چې الله پاک او د هغه فرښتې په حضور صلی الله علیه و وسلم باندې درود یې نو مؤمنانو تاسو هم په خپل پیغمبر باندې درود وایي. نعت شریف اورو د قاری صبغت الله صاحب. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل،
سمٹ کے فاصلے یہ چند گام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام بن جائے. جزاک اللہ محمد صبغت اللہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور آپ کی مدح ثنائی کا پھر آپ نے جو قرأت پیش کی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اپنے رمضان کے مہینے میں وقت نکالا ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس شو میں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. کیسا گزر ہے آپ کا؟ بہت اچھا الحمدللہ. اس بار تو بلکہ پہلے سے زیادہ بیزی بھی جا رہا ہے رمضان ٹرانسمیشنز کے حوالے سے اور ویسے موسم بھی اگر دیکھا جائے تو اس وقت اتنا زیادہ گرم نہیں ہے تو روزے کا پتہ نہیں چلتا. اور باقی روزہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو طاقت اور ہمت بھی عطا کرتا ہے جب روزے ہم پہ فرض کیے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ پاک آگے بھی آسانیاں پیدا کرے آپ کے لیے ہم سب کے لیے. ګرانو کتونکو روژه او خواړه یو بل سره ډیر غټ تعلق لري او کلو وشربو حکم خو موږ ته په قرآن مجید کې هم ملاو شي. دا وخت موږ سره زموږ خپل شیف زکی موجود دی. زکی طرف ته ځو چې نن به موږ ته په روژه ماتي کې څه پخلی تیاروي. زکی هرکلی وایو تاسو ته شو کې او نن د کومه ریسپي راوړې ده؟ وعلیکم السلام. تاسو ته سلیم جان بھائی تاسو ته هرکلی وو بخیر رمضان سیگمنٹ سره او بل نن ما سره شمه پخلی زکم پخلی کوم سلیم جان ډیر زبردست او یو ډیفرنٹ زما کوشش هي څنګه رو روزه تیریږي زما کوشش تاسو ته نوې نوې ریسپیان انټروډیوس کوم نوې کہانی جوړ کوم. نن سلیم جان کوم خبرو کوم ماشاءالله ډیر زبردست زما ډیر یونیک شمه پخلی کې ډیر ډیفرنٹ سټایل کې جوړیږي با هغه د کرسپي فرایډ چکن به جوړم
دا ډېر زبردست ماشوم بیسیکلی دا موږ سلیم جان خبر کوم واړو کوم کنه دا موږ څنګه روزي روان دي دا وخت 15 سرور زیات تیر شو پته ونه لګی کنه نن 15 روزه دا موږ سره ماشاءالله او دا ماشاءالله ډېر زبردست او دا د کم روزي روان دي ډېر زبردست روان دي پته بيخینه ډېر زیات بیزي دي او بل خبر کوم شم پخلې کوم ما سره نن ډېر زبردست ډېر زیات زما کوشش دی کم پخلې کوم ډېر مزدار کوم او بل همیشه سلیم جان خبر کوم چا ټي وی انګر زرد کاپمنزر پنسل راواله اور دا ہمارا ریسپی ځان سره نوٹ کې ډېر زبردست او فرست اف اول دیکھیے شمع پخلې کم مثالی اسپیشلی کرسپی فرائڈ چکن کم مثالی استعمالیږي فرست اف اول هغه انټروډیوس کوم دل بار موږ پکار دی 1 کیلو موږ چکن پکار دے بون والا ہاف ٹی اسپون اسپیشلی سر مسالہ پکار دا ہاف ٹی اسپون ہلدی پکار دا حسب ذائقہ مالگا پکار دا 1 ٹیبل اسپون مولا سرکہ دا پکار دا 1 ٹیبل اسپون چکن ٹیسٹ جوڑو پڑا چکن پاؤڈر پکار دے 2 عدد مولا اگئی پکار دی 2 ٹیبل اسپون مولا سویا سوس دا پکار دے 2 ٹیبل اسپون مولا اسپیشلی چلی سوس دا پکار دے 250 گرام مولا کارن فلور پکار دے اور اسپیشلی 1 کلو مولا میدا پکار دا کرسپی کور لپاره اسپیشلی پیسٹ جوړول لپاره اور ہاف ٹی اسپون مولا اوگا پکار دے ہاف ٹی اسپون مولا جنجر پکار دے اور د دې ډریسنګ لپاره سلاد پتا لیمن شین مرچا کې گاجر دا د دې ډریسنګ دی او ورسره سلیم جان همیشه دا خبر کوم خپل په خیر رمضان کې د دې بغیر اخون اغه ذائقه ناراضي اغه د شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی جو بولے دل کی بولیاں سلیم جان دا خو شمع سلوگن شو رنبے خبر کوم دانن مکم تا خو ماشاءالله ډېر خسته سکرین باندې ډېر خسته سلیم جان ماشاءالله ډېر خسته کالیه چولې دي ډېر خسته کلر چول دا د دیوالې زغله خو وای دا کم کلر دی چا جوړ کړل کم ډیزاینر دی دا خو لګ ماته هوای کنه جی سلیم جان دا مونږ د سوی داګه محل نه دا کپڑے راغلي دي د هغې دا سپانسرز دي روژه کې هغې مونږ ته دا ښکلي کپڑے راڅولي دي او زکي تا باندې هم دا ګرین کلر ډېر زیات ښکلی ښکاري او سپین او شین او دا ډېر د روژې مناسبت سره رنګونه دی اچولي خو دا راته وایه چې دا کوم جنجر او ګارلک چې تاسو استعمالوئ که نه دا په دې کې پیسټ استعمالیږي څه کې بس سلیم جان کې هغه پیسټ جوړو یا څه کم میرینیشن کو بالکل دا سلیم جان دا کم بیسیکلی دا د دې کم جنجر او ګارلک دا به چوپ کوم په تاسو پیسو مچول شي او د کې موږ اتوماتیکلی د مثال بکو پیس بکو د کې واچوبا خیر دا به مخبر ریسپی درته شمه پخلې کې فرست اف اول سلیم جان دا د دې میرینیشن طریقې ډېر سمپل طریقې باندې جوړیږي اول به موږ چکن ما راوالو کور کې اول به سرکې سره وینځو چا کور کې سرکه نه موږ مالګې سره وینځل شو څنګه وینځو هغې نه پس دا ټولې مسالې او کارنفلور او هګۍ دا یو ځای مات بکو هغې نه پس به دا 15 منټ به لاس سره د دې مکسچر به جوړو آلموسټ 10 to 15 منټ لاس سره مکس کوو به هله پر مکس کوو به د دې پراپر د دې مکسچر جوړ نه شي هېڅ د دې مکسچر جوړ شي هغې نه پس دا کوم چکن موږ سرکې یا مالګې سره وینځل دی دا به د کې واچو به او لاس سره تقریبا 5 to 10 منټ دا لاس سره میش کوو به څنګه میش شي هغې نه پس دله پراپر 25 منټ ورکوو به ولې هغه پر کم مساله د مکسچر دی ټوټل د سپیشل کم میټ غوښه ده د کې جذب شي هغې نه پس موږ به شمع کوکنګ آئل والو به میډیم فلیم باندې به رو ګرمو به هغه پورې ګرمو د پراپر د ټمپریچر سره آئل خپل ګرم شي ایټس منټ د ټمپریچر آئل ګرم شي تاسو کوشش کوئ د دې کم فرایډ کم چکن دی سپیشلی کرسپی فرایډ چکن د دې کم شمع کوکنګ آئل دی دا تاسو پراپر ټمپریچر باندې ګرمې به ایټس منټ دا پراپر ټمپریچر ګرم وي ان په څنګه په میډیم فلیم باندې به پخې بالکل اول با دا آئل کم دا ټمپریچر دا موږ همیشه سلیم جان خبره په میډیم فلیم ګرم و هائی فلیم ګرم کو دا آئل و بس وزي هغه د دې کم هغه کولیسټرول کم د دې کې وټامینز دي کم هغه ختم بشي د کې بل د دې خبر کوم شمع کوکنګ آئل کولیسټرول پاک آئل تاسو کور کې خامخا استعمالي دا څنګه آئل زموږ ګرم شي هغه پس دا کوم چکن میرینیټ کړی دی دا با 1 by 1 موږ با شمع کوکنګ آئل کې ډیپ کوو با میډیم فلیم رو پخو با څنګه سلیم جان پخ شي هغه نه پس دا موږ ګارنش وکړو بس څنګه چې دا پاخه شي هغې نه پس په ډایرکټ دا موږ د روژې ماتي په ټیبل کې ایږدو او بیا به یې خورو او دا د زکي ریسپي وه او دې وخت وخت شوی د یو وړې شان دمې موږ سره اوسئ بیا راځو پخیر علی جی یو وارې بیا تاسو ته هرکلی وایو په خیر رمضان کې د په خیر رمضان مقصد دا دی چې په روژه کې تاسو سره
نرمې خوندورې خبرې هم وشي هغې سره سره چې د روژې کوم روح دی د روژې چې کوم سپیرټ دی هغې په اړه هم موږ تاسو ته رهنمایي درکو هم پښتون دا ورکوټي هڅه کوي هر کال چې د اسلام او د اسلام د فقې په اړه د اسلامي قوانینو شریعت په اړه چې کوم احکامات دي د هغې په رڼا کې هم موږ څه لږ ډېر معلومات خپلو کتونکو ته وړاندې کړو دا وخت همدغې لپاره موږ سره ډاکټر عبدالمهیمن موجود دی ډاکټر عبدالمهیمن اسلامي سکالر دی مذهبي سکالر دی هغې نه به د روژې په اړه چې کوم پوښتنې تاسو موږ ته ایمیل کړي دي یا تاسو وټساپ کړي دي د هغې جواب به ترې ناخلو ډاکټر صاحب تاسو ته ډېر هرکلی وایو په خیر علی بیا ځل په خیر رمضان ته ډېره مننه جی ډېره شکریه جی روژه چې څنګه موږ ګورو چې د اسلام په پنځو بنیادي ارکانو کې یو رکن دی نو هغې په اړه به خبره کوو لنډې لنډې سوالونه دا دي پوښتنې دا دي چې د روژې نیت څه دی او آیا د روژې نیت کول فرض دي که سنت دي سلیم بنیادی طور نیت د زړه ارادې ته ویلی شي او حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې انما الاعمال بالنیات چې اعمالو دارومدار په نیت باندې دی نیت بنیادی طور د زړه ارادې ته ویلی شي دې سره د الفاظو د ادایګي دا لازمي نه ده نو تاسو د موز د اول د نیت ته وګورئ نو دې کې هم تاسو مثال چې څه وخت پاسېږئ نو دا خبره ستاسو ذهن کې وي چې زه به اوس د ماسپښین موز کوم د ماسخوتن موز به کوم 2 به کوم 4 به کوم او دې سره د روژې چې کوم نیت دی د فرض دپاره خو لازمي دی د شپې تاسو چې لږه ډېره تیاري وکړئ دا مطلب وي چې تاسو دا نیت وکړو نو دې سره دا الفاظ چې کوم دي وبصوم غد نویت من شهر رمضان دا لږ دې کې اختلاف دی بعضې مسالک وایي چې دا ویل پکار دي او بعضې وایي چې دا نه دي ویل پکار نو بنیادي طور باندې چې احادیث په کتابونو کې مونږ ګورو نو دا کیدای شي دا تاسو ته میلو نه شي او دې کې د الفاظ هم بیا لږ داسې راځي نو نیت بنیادي طور باندې چې ډېر مست او لازمي دی بغیر د نیت نه یو عمل هم نه کیږي خو دې سره الفاظ دا لازمي نه دي صحیح ډاکټر صاحب څنګه تاسو نیت خبرو که چې نیت موږ د زړه کې یو نیت کوو چې موږ به سبا روژه نیسو نو کله کله داسې هم وشي چې اکثر تاسو الارم آف پاتې شي یا تاسو روژې په پښمني ته پانسئ نو زه غواړم چې کتونکو ته دې په اړه هم رهنمایي ورکوي چې آیا د پښمني کولو نه بغیر هم روژه کیږي یاره جی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یهود او اهل کتاب او زمونږ د روژه کې فرق دا دی د پښمني دا فرق دی او دې کې برکت دی آقا علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایلی دي روژه خو کیږي جی دا خو هیڅ ستاسو قصور نشته ستاسو غلطي نشته جی دا خو انسان دی دا خو موږ سره کیږي خو دې سره د تاسو نیت کړی دی او بغیر د پښمنۍ تاسو به روژه نیسئ دې سره ستاسو په دې روژه باندې څه فرق نه پروزي جی بغیر د پښمنۍ چې دی تاسو روژه نیوی شئ دا ټولو هغه ځوانانو دپاره هم پیغام دی چې کوم ټوله شپه ویښي بیا د پښمنۍ په ټایم کې ویده شي او بیا هغه یې چې دی نو هغه یې راپاڅېدی نه شي نو یو حدیث شریف هم دلته به شریکول غواړم چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مؤمن بهترین پښمنۍ چې دی نو هغه کجوره ده نو تاسو دا وکولی شئ چې که تاسو زړه ته نه کیږي یا تاسو بس الارم باندې پاسېدی شئ هغې نه پس یو کجوره وخورئ لږ اوبه وڅښئ هغې نه پس چې دی نو تاسو پښمنۍ وشو ثواب هم ملاو شو هغې نه پس تاسو ته ښه ډاکټر صاحب دا راته وایي چې اکثر موږ ګورو چې خاص کر نن سبا چې دا کومې روژې دي نو داسې خاص تنده نه لګي موسم هم یخ دی او بل هغه چې کوم د ګرمۍ روژې به وي یا چې کوم روژو باندې مونږ عادت وو نو هغه شان هغه یو احساس هم نه کیږي کله کله داسې وشي چې تاسو په هیره هیره پکې څه وخورئ د دې څه حکم دی او که تاسو مخکې یو سړی تاسو ته پته وي چې او دا رور وي یا مطلب خپل تاسو یې پېژنئ چې او دا خو ښه روزهدار انسان دی خو که هغه اوس روژه کې اوس په د غرمه کې څه خوري لګیایي نو آیا مونږ هغه ته دا یادون کولی شو چې دا روژه ده یا دا روژه د خرابي دې کې دوه خبرې دي جی اول د سنن ابن ماجه دا روایت دی آقا علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایلی دي چې الله پاک زما د امت نه نسیان او خطا داسې غلطي چې تاسو ورکې اراده نه کنه او تاسو نه خبره هېره شوې ده دا الله پاک معاف کړي دي او مکمل حدیث داسې چې په زور چا باندې څه غلط کار کوي د هغې هم څه ګناه نه مکمل حدیث دا دی او دا روژې حوالې سره آقا علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایلی دي چې دې سره روژه بالکل نه ماتیږي یو انسان بالکل دا که اوبه څکي او که څه خوراک کوي نو پوره حدیث داسې دی چې دا الله پاک ور باندې خوري دې کې دویمه خبره ضروري او مهمه خبره ده بعضې خلک دا وایي چې یاره بس دی هغه اوس روژه ده او دی بس خیر دی د الله پاک یې ور باندې خوري که نه بس پرې چې وخوري خبره دا ده چې تاسو بغیر د روژې نه یو انسان که مثال په طور د کس ته وکړه هسې دا غلط کار کوي نو تاسو ورته وایئ که نه چې دا مه کوه دا ګوره دا مه کوه نو روژه کې هم چې ورته ووایې جي هغه غریب خو هغې نه خبره هېره ده تا ته خو پته ده که نه
نو دا زما کوي دا خو ورته وایي چې یاره دا بس دی. بالکل دا وینا پکار د قرآن مجید کې یو ځای کې دا هم راغلی دی هغې مفهوم څه داسې دی چې تاسو هغه امت چې کوم به خلکه د ښه والي طرف ته راغواړي او د بدۍ نه به منې کوي امر بالمعروف و نهي عن المنکر هغه یو پیغام هم حکم موږ ته میلاو شي. ډاکټر صاحب دا راته چې اوس روژه د فرض کا ظاهره خبر دا شپه د عبادت دپارې ورځ د روژې دپارې په روژه کې داسې کوم کارونه دي چې هغه انسان کولی شي داسې کوم کوششونه دي واړه واړه چې هغې په ذریعه مونږ خپل چې کوم همزولی وي یا کوم چې خپل وروڼه خویندې یا چې کوم خپل سرکل کې خلک وي چې هغوی مونږ الله طرف ته نور روبلو او هغوی چې د عمل نورم په دې روزه کې خاص کر نورم ښه کړی شي. د چې بنیادي طور چې د روژې کومه فلسفه ده جی دا ده چې مونږ کې دا تقوا پیدا شي مونږ کې دا احساس پیدا شي او دې دپاره چې کوشش پکار دی خپله هم داسو چې څنګه ووایې نو هغوی ته د مونځ طرف ته اسې خلک لږ سستی کوي دې کې اجر سیوا شي ورته یار مونځ وکړئ لږ تلاوت وکړئ دې کې صدقات لږ سیوا کوي ګوره دې کې خلک تاسو ته پته ده حالیه ده ګراني ډېره زیاته شوې ده خلک ډېر پریشانه دي سپیشلي دا سفید پوسټ چاته څه ویل هم نشي د یوت ته زه سپیشلي دا وایم جي د رمضان پیکیج د راشن کې لږ کار کوي خو مست نه دی که تاسو به خامخا یو 5-10 کسانو دپاره 5-10 کسان د یو کس دپاره وکړي صحیح د تراوله راشي دا مونځ وکړئ د بشمني دا اهتمام وکړئ د روجمات اهتمام وکړئ د شپې لږ خیر دی ډېر اوږد مونځ نشئ کولی هېڅ مسله نشته دا نوافل دي 2 کوئ 4 کوئ 6 کوئ هسې تاسو ته بیا ټایم نه میلاویږي آفس ټایمنګز کم دي جومات ته خامخا لاړ شئ نو دا خلک به داسې ورو جومات ته راځي بیا به داسې عادت هم جوړ شي نو ډېر څه دي جي دا د برکات دي او د رحمتونه دي صرف مونږ دې کې لږ ډېر کوشش وکړو جي. صحیح ټرانسمیشن سلسله جاری ده درود و سلام ذکر اذکار دی هم په روژه کې فضیلت یو په دوه شي روژه داسې ده لکه یو چې سیل ولګي زه به داسې وایم یا یو هغه یو چې کوم ته مونږ بمپر پرایز وایو بمپر پرایز خو بخیر مونږ لیلة القدر ته ویلی شو خو روژه د ټول کال سیل دی د نیکو سیل دی د ښه والي سیل دی او د الله پاک نه د خپل عملونو د اجر اخیستو یو سیل دی. دا وخت شوی دی د نعت شریف ته ځو مونږ سره زمونږ خور لائبہ فاطمہ ناستدہ لائبہ فاطمہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ یہاں نعت پڑھنے آئی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام تر ویوز اس وقت ایکسپیکٹ کریں کہ آپ سے نعت سنیں. اے رسول امین اے رسول خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی رسول امین مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں دستراز میں دسترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یاراں نہیں تجھ سا کوئی نہیں
सा कोई नहीं ए रसूले अमी। और बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना, बसिद को यकीन तुझसा कोई नहीं कि तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर साहब यो ځل بیا تاسو خپل راځم او دا وخت پوښتنه لږه سخته ده، خو سخته ده دا ویل کېږي په حدیث شریف کې راغلی دي چې ټول مسلمانان چې دي هغه ټول انسانان ګناهګار دي. مفهوم داسې دی د حدیث شریف، خو هغو کې ښه هغه دي چې کوم استغفار کوي، کوم توبه کوي. روژه کله ماتېږي یا که څوک قصدن روژه ماته کړي نو د هغې کفاره څه ده، د هغې د استغفار طریقه څه ده او د هغې د توبې څه حساب کتاب ده؟ سلیم another very good question دی. نه مخکې به زه صرف یو حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا حدیث کې راځي چې الله پاک ته هغه ګناهګار د نیک خلکو نه زیات خوښ دی چې خطا کوي او بیا توبه کوي، بیا دې نه غلطي کېږي بیا دې توبه کوي. خو روژه جی تاسو چې څنګه شروع کې موږ دا خبره وکړه د بنیادي اسلامي چې کوم ارکان دي هغه کې دي او دا په موږ باندې فرض ده چې کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دې کې اوس چې فرض روژه جی دا ماتول دا پرېښول دا ډېره سخته ګناه ده جی او دې لپاره به تاسو 2 میاشتې جی 2 میاشتې شپېته ورځې به جي تاسو ورته مسلسل روژې نیسئ او دې کې تاسو یو روژه هم پرېښوه بیا به د سره شروع کوئ جي دا د دې قضا او د دې تاسو وایئ چې دا به 60 ورځې به جي روژه نیسئ که دا روژه مونږ یو روژه مونږ. نو ډاکټر صاحب که اوس څوک دا وس نه لري یا هغه بیمار وي یا انسان خو خطا کولی شي، انسانان نه خطایانې کېږي اکثر، موږ څوک جج کولی نه شو ځکه الله پاک هم د مغفرت دروازې په روژه کې پرانستي تر مرګې پرانستي چې تاسو کله هم توبه کول. که څوک شپېته ورځې په مخه روژه نیول خو ظاهره خبره ډېر ګران کار دی او دا یقین مې نه شي چې دا لکه دومره اسانه یا مؤمن ته. نو هغې بل څه لار ده چې آیا ما دا هم اورېدلي دي چې ستاسو شپېتو کسانو ته خوراک ورکولی شئ یا مسکینانو ته باندې خوراک کول هم د روژې کفاره کېدی شي؟ شهرین متتابعین جی دا 2 میاشتې دا دغه دي او د بیمارو د من کان منکم مریض او علی سفر فعدة من ایام اخر کنه بیمار د پاره خدا دی چې بیمار به بیا وروستو د روژې به نیسي او که مسافري نو سفر د وجې د هغې نه که روژه پاتې شي دی بیا وروستو روژه ونیسي. نو دا چې کوم فرض د دې دپاره فرض روژه به نیسي او که استطاعت نه نو بیا د 60 مسکینانو کانه ده جي. صحیح
ډاکټر صاحب دا راته وایي چې دا وخت خوشبویان را روان دي زموږ د کچن نه یو تاسو نه یو نجی سوال به وکړم چې په روژه ماتي کې مو څه شی خوښي یا کم شربت مو څښل خوښي؟ یاره جی زموږ اوس ایج داسې دی چې ډېر زیات احتیاط کوم، زه خو ډېر زیات احتیاط کوم جی، شربت مربت او چینی مینی زه لږ اوایډ کوم جی، او بس بالکل لایټ غونته دا کوم جی، بالکل د فروټ او ماسته والا مروټه وریجه دا زه کوشش کوم جی. د روژه غو ټوله فلسفه خرابېږي جی صحیح او جی ټول مقصد یې فوت کېږي جی. هغه زمونږ خبره کوله جی دا روژه خو الله پاک فرض کړې ده، د پکوړې چا فرض کړي دي دا پته نه لګي جی. پکوړو د فرایض خو پته نه لګي، خو دا وخت ما سره روح افزا پروت دی او ما ورکوار ورکوټوال نه ما را یاد دي چې د روژې ذکر کېږي نو د سور شربت ذکر خامخا کېږي. یو سل لسو کالونه همدرد لیبارټریز مونږ ته روح افزا جوړوي او زمونږ روژه ماتي دسترخوان پې یخیږي، ښکلیږي او خوږیږي. نو روح افزا ضرور په خپل روژه ماتي کې استعمال کړئ، روژې ته یو ریفریشنګ اختتام ورکړئ او خپل چې کوم انرژي کمې یا په تاسو کې چې کومه توانایي په ټوله ورځ کې ډیهایډریشن شوی د اوبو یو کمی د هغې د پوره کول یو بهترین او یو ډېر خوندور او ډېر لایټ غونته ډرینک چې دی مشروب چې دی هغه روح افزا ده. تاسو روح افزا ضرور استعمالوئ او دا سور شربت چې هسې بنده په روژه ماتي کې وویني نو هغه په سترګو ډېر ښه لګي او سور رنګ واقعي چې انرژي دی. دا وخت موږ سره یحیی د کراچۍ نه کال کړی دی. یحیی زموږ ریګولر کالر دی. یحیی تا په خپل شو کې هرکلی وایو. بہت شکریہ. السلام علیکم شاہ سلیم صاحب، ماشاء اللہ لوکنگ ویری اسمارٹ ٹوڈے. تھینک یو سو مچ یحیی صاحب. کیا ایڈ کریں گے پروگرام میں؟ پہلے ڈاکٹر صاحب کو بہت سلام ہو اور ڈاکٹر صاحب سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں صرف اتنا میں کہوں گا، ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ جدید زمانے کے تقاضوں کو بھی سمجھتے ہیں اور مذہب کو بھی سمجھتے ہیں، تو یہ ذرا انٹرپریٹ اچھا طریقے سے کر دیتے ہیں. میرا سوال ان سے یہ کہ ڈاکٹر صاحب بات یہ کہ کہتے ہیں کہ شیاطین قید ہو جاتے ہیں رمضان میں، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ الحمدللہ روزے ہم سب رکھتے ہیں، لیکن روڈ میں جب ہم نکلتے ہیں جو اپنے بیہیویئرز دیکھتے ہیں، جو غصے کی نوعیت دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ ایک دوسرے سے اکثر یہاں تھوڑی سی نوک چوک میں لوگ گالیاں بھی دینے لگتے ہیں، تو یہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جب میں روزے سے ایک شخص ہے ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے، لیکن جب وہ بیہیویئر کی بات آتی ہے، روڈ میں آپ کے کنڈکٹ کی بات آتی ہے، تو وہ کنڈکٹ اس کا ہوتا نہیں ہے جو ہونا چاہیے. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اور دوسری بات یہ کہ جو رمضان میں ہم اپنے آپ کو 30 دن تک بہترین رکھتے ہیں، لیکن 30 دن ختم ہونے کے بعد چاند رات کے بعد ہی ہمارا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. وہ ہم اپنے بیہیویئر کو میں اپنے لیے بھی بات کر رہا ہوں، سسٹین رکھنے کے لیے ہمیں کیا چیز اختیار کرنی چاہیے؟ میرا سوال ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ یحیی فار کالنگ. آپ کے سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب سے لیتے. ڈاکٹر صاحب دا خبره کوي چې خوی کې فرق راشي، بیهیویر چینجز راځي او روزه کې ظاهره خبر ده چې خوړو سکل نه خو هر څوک ځانو ساتي، خو کوم انګور نو د من ترونم خبرونو کې یو خبر راغلی و چې صحابه کې په یو کور کې چې دینو مړی وشول او داسې قسمه واقع په ډیر وړو خبرو باندې تنازع وشي، په غصې خلک کنټرول نه کوي، حالانکه روزه د صبر پیغام راړي. نو د یحیی دغه پوښتنه ده چې آیا دا څنګه سسټین کولی شو موږ د روژې نه پس هم د روژې چې کوم کیفیت او کوم احساس لرو دا موږ څنګه ټول کال ته دوام ورکوو؟ یحیی بہت بہت شکریہ. آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں دیکھیں آپ نے بات کی ہے کہ جب شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارا طرز عمل ایسا ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان میں زیادہ نماز کی طرف آ رہے ہیں، عبادات کی طرف آ رہے ہیں، صدقات کی طرف آ رہے ہیں، تو شیاطین کے جکڑنے کا یہ مطلب ہے. اب جو دیکھیے ہم نے کل بھی اس پر بات کی تھی کہ جو ہمارا عبادت کا تصور ہے اس کے اوپر ایک کویسچن مارک ہے. یعنی عبادت کا لفظ بنا ہے عبد سے، عبد کہتے ہیں غلام کو، اور وہ پیسوں سے جب آپ خرید کر وہ بن جاتا ہے تو پھر اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. ہم نے عبادت اور ملازمت کو الگ الگ کر لیا ہے. ہم 5 وقت کی ملازمت کر کے معاملات کو اس سے الگ کرتے ہیں. دیکھیے حد درجے کی محبت جو ہے وہ سجدہ بن جاتی ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اپنی خوئے وفا سے ڈرتا ہوں، عاشقی بندگی نہ ہو جائے، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں آپ کو سجدہ نہ کر دوں. دیکھیے سلیم، آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرا بیٹا آپ کے سامنے آتا ہے، ساری غلطی اس کی ہے، آپ اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، آپ اس کو مارتے ہیں، تو آپ کی مجھ سے محبت پہ ایک سوالیہ نشان پیدا ہو جائے گا. جب آپ اس خالق سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا یہ انسان اس خالق کی مخلوق نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ
حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق کلہم عیال اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی فیملی ہیں اور میں اپنی فیملی میں اس سے محبت کرتا ہوں جو میری فیملی کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو یحییٰ اس شیاطین کے جکڑنے کو اپنی پورے عبادت کے اوپر ہم محمول نہیں کر سکتے. ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. عبادت کا لازمی نتیجہ ہے مخلوق خدا سے محبت. اگر اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا تو آپ کو پیچھے مڑ کے دیکھنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. اینڈ رزلٹ کو دیکھیے. اگر آپ کا اینڈ رزلٹ ٹھیک نہیں ہے تو یہ آپ کا وہ کام ٹھیک نہیں ہے. آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ بہترین امت ہیں, آپ کے پاس بہترین رسول ہے, آپ کے پاس بہترین کتاب ہے, تو سلیم اس اعتبار سے تو ہمارے اخلاق دنیا میں سب سے بہترین ہونے چاہیے, سب سے صاف ستھرا ملک ہمارا ہونا چاہیے, سب سے زیادہ دنیا میں ترقی ہماری ہونی چاہیے. تو یہاں پر ایک کویسچن مارک ہے. انشاءاللہ جب اس پہ وقت ہوا یا کل کے پروگرام میں تو میں اس پہ تھوڑی سی مزید بات کروں گا کہ وہ ہمارا رویہ ایسا کیوں ہے اور ہم کیسے اس کو ایک مستقل, یعنی صرف یہ نہیں ہے یا کہ آپ رمضان کے ختم ہوتے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ شروع میں جیسے آہستہ 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 وہ نیچے کی طرف آتا ہے اور ہم پھر جو ہے وہ اس پہلے حال سے بھی چلے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ډیره مننه تاسو راتلو او موږ چې څنګه تاسو ته د روجماتي او د افطارۍ دپاره مختلف تاسو ته آپشنز کیدو که موږ یو خوا د روح افزا خبره کوو نو بل خوا شوګر مریضان وي یا موږ سره داسې د کلسټرول چې کوم پیشنټس وي ظاهره خبره د هغوی دا شربتونه نشي څکلی د هغوی دپاره موږ سره یو بل پروډکټ زموږ په میز پروت دی قلبی هربل دا یو داسې مشروب دی, دا یو داسې شربت دی چې هغه هم د ارګینک سیزونو نه تیار شوی دی. هغې کې ادرک دي, اوږه ده پکې, د سیب سرکه ده, د لیمبو رس دی او دې سره سره دا د پاګبین په الایچي او دارچینی سره تیار کړی شوی دی. نو تاسو قلبي هم په خپل روژماتي په دسترخوان کې شاملولی شئ. قلبي څکلو سره به د زړه بند شریانونه کولاویږي او قلبي یو داسې دوا ده چې کومه د پاکستان د ډراپ نه هم منظور شوه. دا ډراپ زموږ د فارمسي او زموږ دا چې کوم دوايانې دي هغو ته لایسنسونه ورکوي. دا یو اداره ده چې کومه حکومت دغه دپاره جوړه کړي. نو قلبي د هغې نه منظور شده یو مشروب دی, یو داسې ادویه مشروب دی چې کوم تاسو په خپل روژماتي کې استعمالولی شئ او دا د هغې خلکو دپاره ډېر مفید دی چې کوم د زړه په مرض کې مبتلا دي یا چا چې دی په بدن کې په وینه کې چربي زیاته ده یا غوړوالی پکې زیات دی, کوم ته چې موږ کولیسټرول وایو د هغو دپاره دا یو ډېره ښه غذا ده. دا وخت شوی د وړې شان دمې نه پس راځو, تاسو به کچن ته هم بوځو او نور مېلمانه به راسره هم په پروګرام کې شریک وي. موږ سره اوسئ. ویلکم بیک جی, په خیر رمضان کې تاسو ته یو وار بیا هرکلی وایو. مخه کوو دا وخت د خپل پخلنځي شیف زکي څه مو تیار کړل او تر اوسه پورې څه پروګرس شوی دی ځکه چې خوشبو خو ډېره مزدار را روان ده. بالکل سلیم جان ماشاء اللہ کم در نن پخلے کو ہم شمع پخلے کی ڈیر زبردست ماشاء اللہ آلموسٹ تقریباً 5 منٹ میں نور لگی 5 منٹ ان شاء اللہ دا ڈش آؤٹ کم با اور بل خبر سلیم جان سر نور ډیر زیادہ سیکرٹ خبریم دی ماشاء اللہ ډیر زیادہ مزدار ریسپیم دی نسا نورم خالی دا شمع پخلے سر ماشاء اللہ نور ډیر مزدار سیزن میں ڈش جوړم با و نن کم رو جماعت کم رزدا دا سو ډیر اهم دا ولی مو سر نن ډیر زبردست یو سرپرائز ورسره دی لکه سات په اول دا ډش آؤٹ بوکان پس نور سرپرائز دا نور خبر کو سلیم جان سره کوبا خیر دا آلموسٹ د دې کم ټایم فریم د سلیم جان شمع پخلے کې دا آلموسٹ موږ کم چکن د میډیم فلیم باندې پخېږي دا اوس هم د دې تقریبا دا ساتو موږ کم چکن دی دا اوس تقریبا هاف ڈن شوی دی آلموسٹ د دې تقریبا 5 منٹ میں نور لگی تاکہ بس بل سیٹ جو دے اسپیشلی دے گارنش میں کم گارنش پر ډش آؤٹ کوم جی سلیم جان صحیح او کنه زکید نن ګورې زما مېلمستیا پکار ده زما پهلنۍ ورځ ده پکار ده چې د مات سره ډېر خاص غونته شربت هم جوړ کې مونږ سره روح افزا هم شته مونږ سره د روح افزا نور ډرینکس هم پراته دي دام تاسو پکې استعمالولی شئ خو زه غواړم چې یو سرپرایزنګ یو ریفریشنګ ډرینک جوړ شي بالکل سلیم جان خو خامخا ولې دا خو ما سره سرپرایز کې خو تاسو خلکو ته وویل خیر اني نو روح افزا سره موږ سره نور ډېر خیال ساتو کنه زه خو یم چې دغه سامان استعمال کې کوم چې الریډي موږ سره موجود دی چې هغه په کار راولې شي خامخا سلیم جان ان شاء الله ولې
بل تاسو روبزه خبرو کړه ماشاءالله روبزه کې موږ سره ډېر زبردست یو وری یونیک ریسپی زرا تاسو سره شیر کوم ان شاء الله ډیورینګ د سیګمنټ کې ان شاء الله وګورئ تاسو سکرین باندې کنه ډېر خوند والے تاسو ریسپی خامخای ټرای کو روبزه کې کم خوند دی ولی وړګوال نه خپل کړه پیدا شم دا روبزه شربت کور کې استعمالوم پله کله مجھے سړی دا سکار تاسو دا ډیش آوټ کوي چې ډیش آوټ کو اغه نه پس بیا تاسو طرف ترازو دا وخت موږ سره یو بل ملما موجود دی او د خدمت جذبه لرل هم د رمضان یو سپیریټ ته د رمضان یو خاصه ده چې موږ ټول رايوځې کو او د مینې او د یووالي پیغام په خیر رمضان دا وخت ما سره سماجی کارکن موجود دی عتیق ته هرکلی وایو عتیق تاسو ته ډېر په خپل شو کې هرکلی وایو تاسو راغی مونږ تم پروژه کې خپل وخت راکو څنګه روان دي تاسو رمضان الحمدلله ډېر زبردست دی د ځل خو روژې اسانه هم دي ډېرې موسم ښه دی او باقي زمونږ خو د هلې ځلې رواني دا څنګه تاسو چې دا ذکر وکړو صحیح ایکټس اف کایندنس په نوم باندې زمونږ د ارګنایزیشن دی او رمضان مهربان په نوم زمونږ دا انیشیټیو ده چې مونږ هر کال په روژه کې دا کو ایگزیکیوټ کوو چې هغې کې مونږ یو خو د افطار دسترخوان اهتمام کوو د پوره میاشتې دپاره دلته اسلام آباد کې که زه سپیسیفکلی خبره کوم نو G94 کې چمن میټرو سټیشن صاحب بالکل خوا کې مونږ دسترخوان لګو صحیح او سلیم هلته کې که زه وایم نو هلته کې موسټلی خلک هغه دي ډیلی ویج لیبرز دي دهاړیدار طبقه او موسټلی خلک د زمونږ کې پی کې او پښتانه دي او هغوی سره لکه داسې د هغه اوسېدو ځای هم نشته پراپر اکثر خلک د فوټپات باندې بهر هم د پېښور موډ کې پاتې کېږي او پناهګاه شته نږدې خو هغې کې دومره کیپیسټي نشته آی تھنک 60-70 دا پوښتنه به تاسو نه کوم چې موږ ډېر یوت دی چې کوم به دا وخت په کورونو کې پراته یي څوک په ودي څوک چې سهار وده شوي نو کیدای شي تر اوسه پورې هم ودي ځکه چې داسې سکیجول هم اکثر موږ په رمضان کې لیدلی هغه کوم سپیریټ و یا هغه کوم انسپریشن و چې هغې تاسو دې ته جوړ کړئ چې تاسو په روژه کې د روژه په خوله په موږ لیدلي دي ایکټ اف کایندنس دسترخوانونه واقعي په اسلام آباد کې چې تاسو په ګرمه ګرمۍ کې هم خلکو دپاره کوشش کوئ نو لایک وټ واز دیٹ انسپریشن چې هغه تاسو دې ته جوړ کړئ چې تاسو سوشل ورک طرف ته راشئ او بالخاص بیا په رمضان کې سلیم بھائی مونږ چې کله فارمل شروع کړی و دا افیشلی نو 23 مارچ 2016 مونږ وال اف کایندنس نه آغاز کړی و د ایکټ اف کایندنس ارګنایزیشن نو هغې شاته یو دا آیډیا وه چې یو خو 23 مارچ د پاکستان ریزولوشن ډے دی نو هغه ورځ مونږ ځکه چوز کړی چې مونږ ځان سره یو عهد کوو چې مونږ چې کم یوت دی یا زمونږ کم والنټیرز دي کم مونږ ټیم غړي دي نو هغه چې زمونږ ملک کې هغه خلک یا زمونږ ملک ته چې کله هم ضرورت دي مونږ ځان سره دا عهد کوو چې مطلب مونږ به د هغې خپل ملک هغه کو خدمت کوو او چې زمونږ کیپیسټي کې سوي مونږ خپل پارټ پکې لازمي پلی کوو او نور خلک به هم دې کې ځان سره راولو یو کاروان به جوړو او مونږ 3 کسانو نه صرف دا سټارټ کړی او ماشاءالله وی آر نو ا فیملی اف 10,000 plus registered volunteers across the country in multiple cities تاسو څنګه د انسپریشن خبرو کړو انسپریشن دغه و چې مونږ د دې ملک سرمایه یو 65% of total population I think youth دی نو مونږ خپل پارټ نه پلی کوو نو وی کین ناٹ لایک بی پراسپرس ډېر ښه عتیق دا راته وایي چې تاسو د انسپریشن خبره وکړه بیا تاسو ریزولوشن خبره وکړه چې یو قرارداد یو ورځ باندې منظور شوی مونږ ځان سره هم یو عهد وکړو چې مونږ به د ملک د ښېګړې دپاره کار کوو اوس تاسو سره 10,000 پلس لکه 10,000 نه هم زیات سماجي کارکنان دي چې ټول پاک په خیبر پښتونخوا کې کم داسې ځایونه دي چې هلته تاسو دسترخوان لګي یا ایکټ اف کایندنس خپل اکټیویټیز کوي چې موږ چې کوم نور پښتون یوت دی چې که هغوی ان کیس یې جوین کول غواړي نو یې بیا جوین کړي بالکل سلیم بھائی رمضان نه علاوه هم زمونږ فری میډیکل کیمپس کېږي بلډ ډونیشن کیمپس کېږي یا داسې راشن ډسټریبیوشن وغیره هم کېږي په پېښور کې زمونږ ډېر ښه ټیم دی موږ سره ډاکټرز هم دي هلته کې موږ میډیکل کیمپس هم په لنډي کوتل کې خیبر کې جمرود کې داسې کم لرې علاقې دي هلته کې میډیکل کیمپس هم کړي دي د نه علاوه مردان کې زمونږ ټیم شته دی په سوات کې په بونیر کې په باجوړ کې نو دې ټولو علاقو کې کے پی کے کې چرته هم ایون 400 کې هر چرته کې نوشهر کې الحمدلله زمونږ ټیمز چې دي او دسترخوان نه علاوه چې مونږ سره کم علاقې نه مونږ ته راشن هغه ریکویسټ وغیره هم راشي نو هغه چې زمونږ کم والنټیرز دي هغې تھرو باندې مونږ ویریفای کړو چې آیا هغه زکات الیجبل دی یا صدقه خیرات دی او لایک سکروټني وکړو نو هغې نه پس بیا هلته کې مونږ هغه خپل والنټیرز تھرو ایگزیکیوټ کوو چې څه کار هم وي صحیح
تاسو خبرو کې چې تاسو اکراس د کنټري موجود یې نو خلک به انسپایر شوي خو جوائن کول به هم غواړي ډیر خلک داسې می چې هغه لکه د خوالي کول یو جذبه انسان کې فطرتي طور موجود ده کنه هغه هغه سټرګل دای چې به انساني چې ما سره خودمره ټایم نشته نو تاسو څنګه د خپل ټایم او د خپل انرژي او بیا فاینانشل ریسورسز هم کله کله داسې قسمه اکټیویټیز د پکاري دا مو څنګه مینیج کړی دی او بل سره دا خبره زه اکثر کوم سلیم بھائی چې لایک اټس ناٹ ایزی ټو مینیج دیز ثینګز ود یور فیملی ود یور کریئر ود یور جاب خو زم چې لایک تاسو کلم کې مې بدايه نشي چې کله تاسو د خپل کمفرټ زون نه راوځئ او سیکریفایز نه کوئ مطلب یو شي دپاره یو شی لازمي تاسو سیکریفایز یا کمپرومایز like you have to compromise on your own self, on your family, on your career up to some extent چې like تاسو دې شي له ټایم ورکوئ نو خامخا به تاسو لږ کیدای شي چې د خوب روټین هم خراب شي یا اینی ټایم کال تاته راشي جی بلډ پکار دی یا دا پکار دی هغه پکار دی دې نه علاوه تاسو د خوب روټین د روټین هر روټین تاسو ډسټرب کیدای شي خو د دې کمفرټ زون چې تاسو راوځئ نو بیا دا کار تاسو کولی شئ او دا یو یونیک جذبه ده زما په خیال چې هر چا کې خو یو نیډ ټو پالیش دیم او یو نیډ ټو لایک اپریشیټ دیم چې لکه کم خلک دا کار کوي اکثر زما نورم ډېر زیات ملګري دي اون لایک همدې توسط سره زه د هغې هم ډېر اپریشیټ کول غواړم چې په دې روژې کې کافي خلک دسترخوان کوي یا نور داسې ستونزې کوي نو زه دغه ملګرو ته هم دا وایم چې لایک تاسو اټلیسټ خپل کمفرټ زون راوځئ اکثر زموږ یو تاسو څنګه اوس خبره وکړه چې ډېر زیات لیزي دي یا بودئ یا به موویز ګوري یا به نور ټراولینګ وغیره زه هغه بیا هم لږ په هغه کې راځي خو زه چې اټلیسټ تاسو په خپل څه کنسټرکټیو څه پروډکټیو هغه کې خپل ټایم تاسو لګوئ او بیا دا خو داسې کار دی چې لایک تاسو بل چا دپاره اسانۍ پیدا کوئ نو خدای تاسو دپاره خپله هم اسانیانې چې دی نو هغه کریټ کېږي ښه ټیک دا راته وایي چې اوس خو بلا موده وشوه تقریبا ما په خیال چې موږ د لسو کال راسې ایکټ آف کایندنس نوم خو اورو دا وال آف کایندنس په ټولو ښارونو کې کوم ځای کې چې تاسو خپلې کپړې چې کوم تاسو ډونیټ کول غواړئ کوم داسې خالي وي کومې څادرې وي یخنۍ موسم کې چې کوم دی یخ ساماني هغه تاسو هلته کې اویزانولی شئ او چې کوم ضرورتمند خلک یې هغوی راشي هغوی نه په چپه خوله نه سوال نه زاري او هغې نه هغه خپل ضرورت چې دی پوره کولی شي دا یو ډېره ښه جذبه او د ډېر اپریسیشن هم کېدو دا داسې یو سټوري داسې یو انسپایرینګ سټوري چې هغه تاسو شیر کول غواړئ موږ ټولو سره سټوري به زه یو د کینسر پیشنټ کوم سلیم بھائی شي واز فرام نوشیره او هغې لکه هغه شوي و کویده نه شوې وه خو شي واز ډایګنوزډ ود بریسټ کینسر نو بیا دغه چې کوم هغه خاوند نو هغه ما سره داسې رابطه وکړه چې لایک لکه افورډ کولی نه شو هغې اوبویسلي دونه انجکشن یې ګراني نو وی سپورټډ دیم کیموتھراپی کې ریډیشنس کې اینڈ دین سرجری الحمدلله شي واز ریکورډ دین شي ګاٹ میریډ او ډېر زیات لکه خوشحال نو دا ما دپاره یو ډېر غټ هغه وه چې لایک یو بلکل ینګ جینۍ وه چې شي واز ګوینګ ټو ګیټ میریډ او بیا هغه شوه بریسټ کینسر په شان چې لکه بیماری کې هغه شوه اخته شوه او کینسر تاسو پته دی ډېر موزي مرض دی او بیا داسې ځوانۍ کې چې داسې خلکو ته ولګي نو هغه سټوري چې زه کله هم ریکال کوم نو اټ ګیوز می ګوز پمپس او خوشحالي مې راکوي چې الحمدلله مونږ څه د سوسایټۍ ته ایټلیسټ ورکړي دي نو دا یو ډېره انسپایرینګ هم زما دپاره او ډېره خوشحالي خبره مې صحیح عتیق جزاک الله خیر چې تاسو راغئ او تاسو دومره ښې ښې خبرې او ښه ایکسپیرینسز شیر کړل یو تاسو ته ګوري څه لاسټ میسیج یا څه پیغام ورکول غواړئ میسیج بالکل زما همیشه دا وي چې تاسو ایټلیسټ خپل کیپیسټي مطابق خپل رول لازمي ادا کوئ خپل پارټ لازمي ادا کوئ وداؤټ بلیمینګ اینی ون اینی ادر انسټیټیوشن اور ارګنایزیشن چې تاسو مونږ ټول خپل خپل فرض ادا کړو خپل خپل کیپیسټي مطابق مونږ خپل رول ادا کړو انشاءالله وی کین ګیټ ا ګډ پلیس ټو لیو ان فار ادرز ویری ګډ ډېره مننه تاسو راته ګران کتونکو روجماتي وخت را نږدې شوی دی او ماته دا ښکاري چې په ټولو کورونو کې کوم ټي وي سکرینز باندې تاسو موږ ته ګورئ نو لاونج ته هم دا د پکوړو او سموسو د فرایډ سیزون د خوشبویانې را روان دي زموږ په کچن کې هم پخلی چې دی نو هغه تیارېږي اخري مرحلو کې دي خو دا وخت چې تاسو فراینګ کوئ نو دا یقیني کړئ چې تاسو ښه تیل استعمال کړئ هغه تیل چې کوم تاسو دپاره ښي کوم تاسو صحت دپاره ښي
کشمیر بناسپتی همدغه شان یو کوکینګ آیل دی چې کوم د 100% نیچرل انګریډینټس نه جوړ شوی، یعنی په هغې کې هیڅ قسمه مصنوعي ملاوټ نه دی شوی، دا څیزونه نه لري چې هغه مصنوعي وي. خالص د سبزی تیل دی، سبزی تیل داسې چې لکه د چې کوم کوکینګ آیل وي یا کوم چې سن فلاور وي، کوم ته چې موږ نورپرز ګلونه وایو د هغې نه جوړیږي، دغه شان د نورو سبزو نه جوړیږي او د سبزو تیل دی او 100% نیچرل کوکینګ آیل دی. دې کې چې تاسو خپل فرایینګ وکوئ، خپل خواړه پکې تیار کړئ، نو یقیناً به خوندور هم وي او صحت بخش به هم وي. یو وړې شان دمې طرف ته ځو، دمې نه پس راځو نو خپل کچن طرف ته به مخه کوو. موږ سره اوسئ. یو وارې بیا هرکلې په خیر رمضان کې دا وخت د روژې وخت رانږدې شوی دی. زو خپل کچن طرف ته او زکي چکن خو تیار شو، خو تاسو موږ ته په خوږو کې به نن څه جوړوئ؟ نن خو خامخ د چکن خو ما تیار کړو، هغه بالکل تاسو سلیم جان بالکل ما سره نن ما سټارټ کې دا خبره کړې وه، یو تاسو به ډېر زبردست یو سرپرایز و ما سره. هغه سرپرایز دا دی ما سره امنګ دوباله کې تاسو به سپیشل چاټ ملک کریم چاټ جوړم. دغه سپیشلی ډېر زبردست چاټ د خپل فلیور دی. خادي لپاره کوم دغه اجزا استعمالي فرست اف هغه انټروډیوس کوم د لپاره موږ 150 ګرام موږ سیب پکار دی، نیم درجن موږ کیلې پکار دی او سپیشلی خبرو کوم 2 عدد موږ مطلب 850 ګرام موږ سټروبری 2 عدد دا پکار دی اور سلور دانه موږ کجوران دا پکار دی. اول به دا کیلې سپینه کم با سلسل جان څنګه سپین کم با ډیفرنٹ سټایل کې واړه واړه چوپ کم هغه بس با دا سپیشل کم سیب د موږ سره دا به کټ کم واړه واړه ساده کم چلکی دا سپین به کم سپین څنګه سپین شي هغه بس با واړه واړه پیسونه جوړ کم با دا ټول به چوپ کم هغه بس با سپیشلی ملک کریم به والم امنګ دوباله په پاغي کې به اډ کړئ. صحیح امنګ دوباله پکې اډ وکم مکس کوم اول به خبرو کوم سلیم جان کم امنګ دوباله دا د دې پیس به جوړوم. صحیح جوړو مطلب 1 ټیبل سپون چینی پکې واچو با اب تقریبا 5 to 10 منټ بعد مکس کو با مکسچر به جوړو. څنګه مکسچر جوړ شي هغه به کم سیب دا ټول فروټ مکس کړي وي دا دې کې واچوم بل سره دا لاس مکس میچ به کوم بابا ډیش آوټ کوم. جی صحیح. او ما خپل ځاني هم فروټ چاټ کې چې د کریم ډیر زیات خوښي او دا چې تاسو منګ دوباله سره جوړوي نو واقعي چې د مزه به چې د هغه دوباله شي. او منګ دوباله تاسو په خپل پښمنۍ کې هم استعمالولی شئ. دا چې تاسو د خپل برډ باندې لګوي یا تاسو پراټې سره خورئ نو هم یو ډیر صحت بخش او یو ډیر غذایت نه بھرپوره پښمنۍ چې دی هغه تاسو کولی شئ. دغه شان په افطاري کې د منګ دوباله نه تاسو مختلف خواږه جوړولی شئ چې کوم کې دا چې کوم زکی فروټ چاټ جوړئ دا هم یو ډیره ښه ریسپی ده. راځو دی خوا خپل بل ملمه ته زموږ نوی ملمه پبلک هیلث سپیکر دی. پبلک هیلث یعنی عام صحت د عوام صحت د ولس چې کوم صحت دی د هغې روغتیا په اړه به هغې سره موږ خبرې کوو. ډاکټر آفریدي شاهزیب آفریدي موږ سره ناست دی. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو او اول خو راته دا وایي چې رمضان مو څنګه روان دی؟ تھینک یو سو مچ، ډېره مننه. الحمدلله رمضان خو د برکتونو مهینه ده، میاشت ده او شکر دی ډېر ښه روان دی رمضان ډېر ښه تېرېږي. ایز ا پبلک هیلث سپیکر چې زه تاسو نه دا تپوس کوم چې په روژه ماتي کې چې زموږ په دسترخوان دا کم کم څیزونه پراته دا خوړل څنګه دي او دا زموږ صحت لپاره څومره ښه دي یا څومره دا موږ ته نقصان راکولی شي؟ که خوراک ته وګورو خوراک خیر رمضان کې پرهیز کول ګران کار شي ایون ما دپاره هم او ټولو خلکو دپاره، خو زه به دلته ایډ کوم چې موږ به کوالټي اف فوډ باندې ډیپینډ کوو ناٹ کوانټیټي اف فوډ باندې. انریچ فوډ چې موږ انریچ ډایټ دی هغه واخلو ځکه چې رمضان چې کوم دی موږ سره موږ ورته چې منث اف بلیسنګز نو موږ سره دوه ټایپ بلیسنګز دي. یو خو ورشپ بلیسنګ دی چې موږ روژه چې کوم د الله تعالی دپاره نیسو او اسلام موږ ته چې کوم دی دا یو مذهب دی او دا زموږ عقیده ده او د ایمان رکن مو دی. صحیح. نو دا خو یو بلیسنګ شولو. نیکسٹ ټایم چې کوم بلیسنګ د سیکنډ ټایپ هغه بلیسنګ اف هارمونز دی. چې کوم باډي هارمونز دي هغې کې چې کوم دی دا د هغې دپاره بلیسنګ دي چې هغې ته ریسټوریشن میلاو شي او هغه یو ریفریش شي. لکه څرنګه یو ریسایکل بین مو ریفریش کړو نو دغه شان دی رمضان چې کوم دی د بدن صفایي وشي او ټول د بدن صفایي کوي. څنګه چې د روح د تزکیې ذریعه رمضان دی نو دغه شان د جسم صفایي هم د روژې په ذریعه بالکل. او به دې کې کوم څنګه ستاسو خبره وکړه چې افطار کې پکار خو ده چې مو انریچ فوډ استعمال کو انریچ ډایټ استعمال کو ځکه چې مو پوره ورځ چې کوم د سنوي خوړلی
او بیا مو एकदम فاست فوډ وغیرہ یا څه داسې خوراک استعمال کو د فائدې نه الټه چې کوم د هغه د نقصان باعث. ډاکټر صاحب زه غواړم چې لږ ساده الفاظو کې ساده ژبه کې مونږ وکتونکو ته وایو چې لکه انریچ فوډ به رمضان په حوالې سي. انریچ فوډ داسې دی چې لکه رمضان کې اوس مو سره دوه ټایم خوراک کولی شو، سحري او افطاري. نو دې کې موږ ته چې کوم دی دغه موقع ملاویږي، نو هغه موقع کې چې کوم دی مونږ یوټیلایز کولی شو د خپل باډي فیټس چې کوم دي. انریچ فوډ مطلب دا دی دلته کې چې کوم خوراک هغه چې موږ کوم هلکه یو موږ باډي ته سوټیبل شي، لکه کجور ده، کجور د ډیټس چې کوم دي کجور ده دا انتهایی سوټیبل ده. دې کې موږ ته چې کوم د فایبرز هم ملاویږي، شوګر هم نیچرلی ملاویږي او سورس آف فلویډز هم ملاویږي. دې سره موږ کوم د ساده اوبو وڅکو، ملک وڅکو، لسی وڅکو، نو دا چې کوم دي دا سمپل خوراک دي او انریچ فوډز دي. دې کې کوم دا لکه چې موږ एकदम سره فاست فوډ وغیرہ استعمال کوو، پکوړې، سموسې، چاټ وغیرہ صحیح مو سره هیوی کتونکو. ډاکټر صاحب د خبرې مقصد دا دی چې موږ هغه خوراکونه استعمال کوو کوم چې قدرتي طور جوړ شوي چې لکه کم پروسس نی، کم دی کم تیار شوي نی. لکه اوس کجوره ده نو هغه د بوټي نه روشکلی شي او هغه تاسو په دسترخوان راشي. دغه شان کپۍ دی یا لسی ده نو هغې کې هم څه ملاوټ نی. نو هغه خوراکونه کوم چې تاسو په معدې، تاسو په زړه بوج نه جوړوي، تاسو په بدن بوج نه جوړوي، نو هغه انریچ فوډز دي، هغه غذایان دي چې کوم تاسو روژه ډېره ښه طریقې سره تیرولی شي او تاسو ته په ټول ورځ کې چې کوم د اوبو ضرورت دي هغه به تاسو د لسی او د پیو نه پوره کیږي. دغه شان چې تاسو کلمو ته یا زموږ چې کوم نظام انهضام دی هغې ته چې کوم د فایبر ضرورت دي، د کومو ریشو ضرورت دي، هغه تاسو ته په کجورو کې یا په روټۍ کې، په غنمو کې، په داسې څیزونو کې یا په فروټو کې ملاویږي. نو دا ټول هغه فروټس دي، هغه فوډز دي چې کوم موږ په روژه کې استعمالول شو. ډاکټر صاحب دا به راته وایي چې موږ سره دوه وخته خوراک وي، یو پښمنۍ یو روژه ماتي. روژه ماتي کې داسې کم ډرینک پکار دی یا داسې کم څیزونه ټول نه بهتر دي چې هغه موږ اوس کو هغې سره موږ ته لایټ هم فیل کیږي او موږ چې دی نو هغه د اوبو چې کوم کمې وي ټوله ورځ په بدن کې هغه هم زر تر زره پوره کړی شي. بالکل. دلته به زه یو خبره ایډ کوم، لکه څرنګه مو شروعات د سحري نه کیږي. صحیح. او سحري کې لکه خلکو کوشش دا وي چې داسې خوراک وکړم، داسې اوبه وڅښم چې ما افطاري پورې بیلنس وساتي، ما ته خوراک هم نه لګي، څښاک هم د لوږې ضرورت هم ما ته نه راځي، تږی کېږم هم زه نه. خیر دا خبره داسې نه ده، ځکه چې مو یو نیچرل باډي پروسس وي، ډایجیشن او ابزورپشن نو نورمال خپل ډیوریشن پوره کیږي. نو که موږ څونه هم خوراک وکړو، څونه هم اوبه وڅښو، نو هغه موږ چې کوم د خپل یو لیمټ ده 2-3 hours 4 hours چې کوم دي مختلف آیټمس چې کوم دي انګریډینټس هغه خپل ابزورپشن ټایم دی. څه څیزونه په 3 غنټو کې چې کوم دا ډایجسټ شي، څه په 4 غنټو کې ډایجسټ شي. دا تاسو ډېره ښه خبره وکړه. دلته ماته یو سوال بل هم راياد چې موږ اکثر وینو چې د بانک ته ټایم نږدې شي نو خلک بس جام په جام وبسکی او هغه چې و کمې پوره شي. دا کوالټي په اوخ کې دی، اون کې چې کوم دا اوبو په معده کې اوبو سٹور کوي شي، زموږ معده کې اوبو سٹور کېږي نه. او څونه اوبه مو زیات اسکو نو هغې سره چې کوم دی زموږ د کډني فنکشنز چې کوم دی زیات شي، ان فارم اف یورین چې کوم دی هغه زموږ جسم نه خارج کېږي، دا خو سټور کېږي نه. دغه شان دی بیا افطاري کې چې څنګه شو، لکه موږ ټوله ورځ خوراک هم نه کړی، څه مو څښلي هم نه، اوږي مو تږي مو. ښه خبره دا ده چې موږ افطاري کجور سره وکړو، ځکه چې یو بیلنس ډایټ دی. کجور سره وکړو، کجور نه بعد چې کوم دی ساده اوبه اوبه دي چې هغه مو فلویډس چې کوم دي کوم نیډ د باډي والا کوم جسم والا ضرورت هغه پوره شي، هغه د ساده اوبو نه پوره کېږي. هغې نه بعد چې کوم دی ضرورت وي نو چې کوم شکنجي، لیمو، نمک پانی چې کوم دی سمپل چې کوم دي دا یو نیچرل دې کې لکه داسې خاصه پروسس هغه نشته دی، یو نیچرل خوراک دی. دې سره مونږ چې کوم دی دا ضرورت پوره کېږي. او دې سره چې کوم ضروري خبره ده چې موږ کوم افطاري روټۍ ده، کوم افطاري ده دا په یو ټایم کمپلیټ کوم. کانه دا پینا دا سم دي اج څنګه مو افطاري روزه ماته کو، روزه ماتي پسې هغه ډایرکټ متفقار ده چې مخبل افطاري کې چې کوم خوراک څخه کو هغه زمونږ پوره شي. ځکه هغه فائدہ دا ده چې مو سره ګیپ جوړ شي، بل سحري د پاره چې کوم سره ګیپ ته ټایم ده ازيات ملاوي شي، نو باډي ته چې کوم دا کې ریلیکسیشن ملاوي. صحیح. ډاکټر صاحب اوس دې طرف ته راځو چې داسې مریضان هم وي لکه شوګر پیشنټس چې دی روزه نشي نیوي، یا هغه په کم کنډیشن کې روزه نیوي شي، یا هغه کې شوګر نارمل شوګر لیول څومره دی چې هغه باندې تاسو دا ریکمند کوي چې هغه کې روزه نیول غواړي نو هغه دې خپل روزه بیا ونیسي. روزه خو چې کوم دی دا فرض شوی دی، خو فرض سره چې کوم دی دا پکې اجازت شته چې کوم لکه بیماران دي نو هغه ته اجازت شته چې که اوس صحت اجازت نه ورکړي نو بعد کې هغه کوي شي یا کفاره ورکولی شي.
داسې مریضان چې کوم لکه مینټین کولی نه شي روژه مینټین کولی نه شي هغو ته ضروري نه دی چې هغه خپل ځان باندې سختي تېره کړي او روژه ونیسي دې کې کارډیواسکولر ډیزیز راځي ډایبټیز د شوګر څنګه ډېره مننه ډاکټر صاحب تاسو د راتګ تاسو موږ ته خپل وخت راکړو او ډېرې ښې مشورې مو کتونکو سره شریک کړې دا وخت شوی د وړې شان دمې نه پس راځو نو کچن طرف ته ځو جی ګرانو کتونکو یو وار بیا هرکلی وایو تاسو ته په خپل رمضان ترانسمیشن کې اول د کچن نه خوشبویان را روانې وروسته ټنګ ټنګ اوازونه را شروع شوي دي زکي دا څه روان دي بالکل سلیم جان موږ سره نن مرسته کړې ده سپیشلی روح افزا شربت او افطاري کله افطار روزه ماته لږ ټایم پاتې شي او غلا شربت جوړ نه او بیا خسته ټول پر ورځ تګ اوږې تګ ناس یو کنه او خامخا به روح افزا سره موږ سره مرسته کړې ده او اگر کوم دا شربت جوړم دی کې ستا فرش روح افزا شربت جوړیږي څنګه جوړیږي اول ماده کې یو ګلاس لپاره یو چمچ چینی او هاف ټی سپون سپیشل لیمن جوس پکې مواچول او دلا 15 منټ والا شیکو با الا پر شیکو پروپر د کم پروپر د کم چینی حل شي آی تھنک سو کې چینی اور لیمن جوس دی غل شوی دی او آلموست دا تیار شوی دی اوس به زوبا روح افزا بوتل بار حوالم سلیم جان بھائی ماشاءالله د دې دمه خسته فلیور دی دمه خسته خونواله دی ورګوال اوس پورې کنه ما دا د سپیشلی خبرو کوم دا مکمل چینی اوس هم ماشاءالله حل شوی دی کنه آلموست دا تاسو مخامخ سلیم جان دا د کی شربت پکې واچولو او رو چمچ سره زبا مکس کوم با او ماشاءالله بالکل تاسو دا سټم تاسو روزه کولاوي ځان تا کنه دا شربت بوس کې ان شاء الله بالکل فرشنس براشي یو لوی انرژي براشي یو سوال خون وغیرہ واشي څنګه دی شربت رنگ را پری خو زکی او زه تا خبره بالکل نه اورم خدا دې روزه بوتل مخامخ کې دا بلګ را مخامخ کې چې دی دا غخکاری دا بوتل نه کې بالکل جناب سلیم جان تاسو کته شي په د زکی په کاونټر باندې اوس د روح افزا فلیورډ ملک هم پراته دي او کم خلکا چې په روژماتي کې د دود سوډا شوقیان دي هغوی دپاره د روح افزا یو خپل ډرینک ګو هم راغلی روح افزا زموږ خپل پاکستاني مشروب دی چې کوم په 35 نه زیاتو ملکونو کې د پاکستان استازیتوب کوي پاکستان نوم روښانه کړی او د 110 کالو راهیسې نه هم زیاتو شو چې روح افزا زموږ په دسترخوان پرتی او دا سور شربت زما او د تاسو د روژماتي یو پوخ عادت جوړ شوی زکي کم ریسیپیز تیار شول نن موږ سره نن سپیشلی کرسپی فرایډ چکن تیار شوی دی موږ سره نن او سپیشلی امنګ دوبالا ملک کریم فروټ چاټ به تیار کړی دی او بل سپیشلی روح افزا فرش شربت دا مې جوړ کړل تاسو مخامخ تیار شوی دی موږ سره نن ډېر زبردست سیګمنټ او مسلم جان او خامخا دا افطاری پورا پراپر موږ سره اهتمام موږ کړی دی ماشاءالله خامخا تاسو ټرای کوئ او دا نن ما سره سلیم جان موږ دواړه کوم سیګمنټ کړی چې مس کړی د ډیفرنٹ سوشل میډیا پلیټ فارم ډېر مننه زکي بس روزماتي وخت رانیدو شوی دا وخت موږ سره حکیم محمد قاسم سے موجود دی هغې نه به نعت اورو او دې سره به تاسو نه اجازت هم غواړو هم پښتوان د رمضان ترانسمیشن نننۍ خپرونه پای ته رسي امید لرو چې سبا به تاسو سره یو ځل بیا ملاقات کیږي نعت شریف ته ځو د لوی الله پامان اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا
یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اور مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا، رسوائی زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرے۔